نو زمونږ د حکومت هم دا خواهش دی چې تاسې نادره ته هدایت وکړئ چې د قانون مطابق موږ تاسې نه د قانون نه ماورا څه نه غواړو، هغه څه چې د پاکستان د قانون دایره کې دي همغه موږ غواړو، همغه دې موږ له راکړي. د افغانستان حکومت هم تاسو ته څه ریسپانس ښکاري په ده چې د تقریبا څه 15 یا 40 لکه خلک دي د هغې خلکو حوالې سره چې کوم مشکلات دي کومې ستونزې دي افغان موجوده طالبانو حکومت هم څه سنجیدګي ښکاره کړې ده او که نه؟ نه تر اوسه پورې خو د هغې خوا نه موږ ته داسې رسپانس نه دی راغلی. تقریبا 42 زره زموږ پیوار کارډونه بلاک شوي بلا وجه، معلومات یې نشته دی. موږ ته یو څه چل دی دا درېیم کال دی، د 4 کال شو 2020 نه دا کارډونه یې ورکړي دي. تر اوسه پورې موږ د دې کارډونو وجه وښیه وجه معلومه نه ده. تورخم سرحد چې بند وي دا ګیټ چې بند وي نو دا خلک به واپس په کومه ځي؟ او فر مثال انفرادي جرم چې دی د هغې موږ طرفداري نه کوو. موږ که هغه د پاکستان دی او که افغانستان دی او که بل اسلامي ملک دی، موږ سره یو فکري سرحد دی. هغه فکري سرحد زموږ اسلامي سوچ او فکر دی. موږ په دې خفه کېږو که دلته نقصان رسېږي که بل ځای کې نقصان رسېږي، هغې طرفدار د هغې موږ نه یو. هغه انفرادي جرم دی د هغې موږ هم طرفدار نه یو. د هغې کې موږ د پاکستان حکومت سره پای کې ولاړ یو چې څوک انفرادي جرم کوي د هغې د خلاصون کې موږ نه یو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، پیښور پریس کلب کې موجود یم. تاسو ته پته ده د پاکستان حکومت یو فیصله کړې ده چې ACC کارډ هولډرز یعنی افغان سټیزن کارډ هولډرز او غیر قانوني توګه باندې چې پاکستان کې مقیم کوم افغانان دي هغه د واپس خپل ملک ته لاړ شي، افغانستان ته د واپس لاړ شي. په دې حوالې سره افغان مهاجرین دلته مختلف شعبې دي، مختلف دلته تنظیمونه کار کوي. هغې غوښتنه دا کړې ده چې پاکستان حکومت ته افغانانو ته مزید مهلت ورکړي. موږ سره بریالي میاخیل صاحب موجود دی. تاسو د متحده یونایټډ سپریم کونسل فار افغان ریفیوجیز مشر یې. بریالي صاحب څومره موده غواړئ تاسو، مزید څومره مهلت غواړئ په ده چې څه 15 کاله وشو چې تاسو په پاکستان کې موجود یئ، دلته تاسو کاروبار کوئ، دلته تاسو ژوند کوئ. افغانستان حکومت طرف نه دا دعوی دي چې هلته تشدد ختم شوی دی، هلته جنگ ختم شوی دی، هلته اوس امن دی. هغه بار دعوت هم ورکوي افغانانو ته چې تاسو واپس راشئ، تاسو د افغانستان په تعمیرونو کې خپل کردار ولوبوئ. نو څه غواړئ تاسو؟ دا تقریبا 45 کاله وشو زموږ د هجرت. اول خو موږ د پاکستان شکریا ادا کوو، زموږ یې میزباني کړې ده او الحمدلله موږ هم دلته داسې د ښې ورورولۍ مظاهره کړې. تر اوسه پورې په دې 45 کاله کې دغسې یو شخړه، یو لانجه د انصارو او د مهاجرو ترمنځ نه ده راغلي چې هغه د میډیایي شي او نړیوالې په هغې باندې بحث مباحثې وکړي. موږ یو د ورورولۍ انصارو او موږ خپل منځ کې یو ثبوت ورکړی دی نړیوالو ته. په دې د ټول پاکستان د عوامو او د ګورنمنټ شکریا ادا کوو، د دوی منندوی یو. اوس که دغه کوم طریقې کار چې دوی اختیار کړی دی چې لاړ شئ او دغه 1 د مارچ پورې ټایم یې ورکړی دی، نو دغه 1 د مارچ دا هېڅ امکان نه لري داسې به دا کوم تاریخونه چې دوی ورکوي لنډ دا به 45 کاله نور هم تېر شي خو دا مهاجرت سلسله به ختمه نه شي. دا به کار دی چې کوم ټیم ورکړي، دوی د کال ټیم ورکوي، 2 ورکوي، همیشه داسې ټیم ورکړي بیا هغه ټیم پوره شي او مهاجر په ځای باندې ناست دي. نو دوی له دا په کار دی چې ټیم ورکوي، په دې ټیم کې یو پالیسي جوړه کړي، د هغه پالیسۍ تحت چې دا خلک وطن ته واپس لاړ شي. پالیسي نه وي او بس ټیم هم درکړه او ځان برابر کړي او ځئ. چې پالیسي وي نو تاسو واپس تلو ته تیار یئ؟ پالیسي جوړه شي، خو داسې پالیسي جوړه شي چې یو خو ما اوس په پریس کانفرنس کې دا خبره وکړه چې کم از کم د کال د مدت ورکړي، وخت ورکړی شي چې په یو کال کې دوی دا پالیسي تیاره کړي. او د دې لپاره دی د افغان دغه زموږ شورا مشران، افغان ګورنمنټ، پاکستان ګورنمنټ او UNHCR دوی د کینی، دوی د یو پالیسي جوړه کړي په مشترکه باندې. هغه پالیسي د دې یو مدت وټاکي، طویل مدت، چې دا خلک په تدریجي شکل باعزته توګه خپل وطن ته واپس شي. او داسې چې ته ورته ټیم ورکړي او کال پوره شي او بیا چې 2 میاشتې بیا نور ورکړو. دلته دا خلک اوس په دې خبرو باندې داسې بې باوره شوي هم دي، ځکه د کورونو په روزګار دی، کار دی، کار غونډ کړم لاړ شم هلته مې بیا چې دې ځای نه وي، ځکه دا خلک اکثر داسې شوي چکن یې وکړه دې ځای نه لاړ، کارډونه یې خراب کړو، هلته چې دی بیا روزګار صحیح نه و، هلته نظامونه هم چې دي داسې باوري نظامونه نه دي. موږ ولیدل زما په دې عمر کې تقریبا ما یو 20 نظامونه بدلیدل، د دې ولیدل چې بدلیږي را بدلیږي. نو هلته خلک مطمئن په نظام نه دي. که فر مثال دا نظام پاتې شي خلک ممکن چې لاړ شي، خو که دا پاتې کېدو والا وي خو خلک په دې باندې اطمینان نه لري. نو په دې خاطر باندې وایي که لاړ شم 2 کاله پس 15 کاله پس به بیا راځم او بیا به غیر قانوني.
نو دوی خپل کار د پیوار یا ای سی د کلک ساتلی دی چې غیر قانوني نشم کېدل د تکلیفي که هر سي دا به تیروم برداشت کوم بی خو اطمینان چې کله تر څو حاصل شوی نه نو موږ هغې پورې لایو نه ځو دلته نو د پاکستان د حکومت زموږ همدا خواهش دی چې دوی دې طویل المدت وخت ورکړي زموږ د بچو تعلیمونه دي زموږ دلته زیارتونه دي دلته زموږ ډېر مسایل د خلکو سره رښتې دي تقریبا 30% خلکو زموږ دلته رښتې کړي دي نو دغه 30% خلکو چې کوم رښتې کړي دي د دې د پاکستان خپل عدلي حکم کړی چې دوی له پی او سی ورکوي دا زموږ افغانان لاړ شي هلته وکیل ونیسي په هغې له پیسې ورکړي مصارف وکړي وخت ضایع کړي چې کله نه درته خبره ورسېږي نه درته په هغې باندې خپه کېږي نه کېږي نو زموږ د حکومت هم دا خواهش دی چې تاسې نه درته هدایت وکړئ چې د قانون مطابق موږ ستاسې نه د قانون نه ماورا څه نه غواړو هغه څه چې د پاکستان د قانون په دایره کې دي همغه موږ غواړو همغه دې موږ له راکړي دلته 15% خلک په پاکستان کې زموږ پیدا شوي دا موجوده خلک چې دلته موجود دي دا 15% خلک دلته موجود دي نو دغه 15% خلک دا چې کوم قانون کې د پاکستان قانون له حقوق ورکړي هغه حقوق د دوی ورکړي مسله حل ده هغه کوم چې حقوق برخورداره کېږي نه هغې ته د طویل مدت دغه جوړ کړي پالیسي جوړه کړي چې هغه لاړ شي ولیال صاحب تاسو خو وایئ چې په دې 15 کاله کې داسې څه شخړه نه ده راغلې داسې څه مشکل نه ده راغلی حکومت وایي یا د پاکستان فوج وایي چې داسې واقعات دلته کېږي چې پای کې افغانان ککړ دي داسې د ترهګرۍ څه پیښې داسې مخې ته راغلي دي چې اوس د بنو چې کومه واقع شوې وه پای کې موږ 6 کسان د افغانستان نو دا قسم صورتحال چې مخې ته راځي بیا د سوشل میډیا موږ یو منفي استعمال ګورو بیا د افغانستان په میډیا کې چې تاسو وګورئ بیا پاکستان خلاف خبرې هم کېږي تاسو یو خو شکریا ادا کوئ د میلمستیا د حکومت د خلکو بل طرف ته داس قسم خلک هم شته دي چې هغه د پاکستان نه د نفرت اظهار کوي یا پاکستان طرف نه داسې خلک شته دي چې په افغانانو باندې تور لګوي چې دا ترهګر دي دا جرایم پیشه دي دا مختلف جرایم کې ملوث دي دې حوالې سره څه وایي دا خو کوم چې مهاجر دي ای سی سی او پیوار هولډر دي هغه موږ مهاجر هغه ته یو چې دلته قانوني پراته دي هغه اوس که د افغانستان نه څوک راځي او دوی په هغه ثبوت پیش کوي چې یاره دا هغه دي د هغې خو مهاجر ذمهوار نه دي او فر مثال انفرادي جرم چې دی د هغې موږ طرفداري نه کوو موږ که هغه د پاکستان دی او که افغانستان دی او که بل اسلامي ملک دی موږ سره یو فکري سرحد دی هغه فکري سرحد زموږ اسلامي سوچ او فکر دی موږ په دې خفه کېږو که دلته نقصان رسېږي که بل کې نقصان رسېږي هغې طرفدار د هغې موږ نه یو هغه انفرادي جرم دی د هغې موږ هم طرفدار نه یو د هغې کې موږ د پاکستان حکومت سره پای کې ولاړ یو چې څوک انفرادي جرم کوي د هغې د خلاصون کې موږ نه یو خو دغه پیوار او ای سی سی هولډر چې دي دا په دې کې شامل نه دي دا خلک پکې نشته دي او دا دوی پیش کولی هم نشي ثبوت چې دا خلک دي هغه خلک چې دوی له کارډونه ورکړي دي اصلیت یې د افغانستان دی دوی لپاره نیشنلټي ورکړې ده هغه یا په غیر مستقیم ډول باندې هغې خلکو اخیستې ده نو هغه خلک دا کارونه کوي یا دلته په سیاست کې چې داخل کېږي نو د هغې خو مهاجرو ته زور ورکول پکار نه وي بریال صاحب دلته ډېر پاکستانیان داسې شته دي چې هغه شکایت لري چې د هغې شناختي کارډونه بلاک شوي دي ستاسو پی او آر کارډ چې کوم دی هغه هم بلاک کېږي زمونږ پی او آر کارډ ما داسې نه وی دلته چې تقریبا 2 زره زمونږ پی او آر کارډونه بلاک شوي بلا وجه معلومات یې نشته دی موږ ورته یو چل دی دا 3 کال دی د 4 کال شو 2020 نه دا کارډونه یې ورکړي دي تر اوسه پورې موږ د دې کارډ وجه وښیه وی وجه معلومه نه ده دا یا به ګوته صحیح نه لګېدلي یا به چې د شناختي کارډ جوړ کړی وي یا به بل چکن به کړی وي نو ته هر یو سړي د خپل ګناه وښایه که نه هر یو سړي د خپل جرم وښایه چې هغه په خپل جرم پوه شي داسې خلک پکې زه پېژنم چې نه چکن کړی نه شناختي کارډ لري نه یې ګوته لګولې ده او کارډ یې بلاک شوی کارډ یې ورکړی کارډ دا نوی کارډ چې کوم دوی په 2021 کې ورکړلو اوس ما بچی دی ما پسې لیکل شوی دی کارډ په شاته نو هغه چې 15 کلن شي زه مکلف یم چې لاړ شم دلته دغه ته پی سی ام ته لاړ شم د کارډونو دفتر چې کوم دی هلته لاړ شم او زما د بچي ته خپله بل کارډ ورکړي زما د کارډ نه یې کوز کړي ماله نوی کارډ راکړي عادت یې لر کړي هلته چې کله تللی دي ډېر داسې ثبوتونه موږ سره شته دی په لاساو ثبوتونه چې هلته کله تللی دی فر مثال والد تللی وایي زما دا بچی زما دله کارډ 6 کلن شوی کارډ له ورکړه هغه له کارډ راغلی د پلار کارډ یې بلاک شوی وجه یې څه ده وجه معلومه نه ده یا فرض مثال داسې شوي دي چې د پلار کارډ راغلی دی هغه ماشوم ته ختم شوی دی د هغه وجه معلومه نه ده زمونږ ډېر خلک داسې صلحاو کسان داسې غیر قانوني شو چې تلي دي هلته بچي کارډ نه کوزوي ځان له بچو له کارډ جوړوي د بچي کارډ راشي دا به غیر قانوني شي په فامیل کې هغه طبعا پلار مشر که نه د مشر کارډ پسې لګېدلي هغه ټول فامیل کارډ لري د پلار کارډ یې نه راغلی
بریالی صاحب تاسو خو د پاکستان او د افغانستان چې کوم حالات او واقعیات دي هغې نه هم ډېر ښه خبر یې د دواړو ملکونو چې کوم تعلقات دي هغه هم نن سبا خراب دي تورخم سرحد هم بند دی او بیا یو فشار هم دی په افغان مهاجرینو باندې تاسو څه ګڼئ بنیادي وجه څه ده دا اختلاف خو د دوی همیشه هر حکومت چې راغلی دی زما د پیدایش نه تر دې وخته پورې دوی سره اوله کې یو څه ناڅه خواږی خو خامخا اختلاف راځي او مخالفتونه دوی دا سیاسي اختلافات دي دوی په کار چې هغه اصلي ټکي باندې چې دغه دي په هغې بحث وکړي خو هغه ټکي ته اکثر پاتې او نورو بیا زور دغه له ورکړي تجارت ته زور ورسي ترانسپورټ ته زور ورسي لارې بندوي مشکلات جوړوي نو دا مشکلات دوی د یو فشار دغه وي چې اخوا ته خپل غوښتنې په دوی ومني او د دوی خپل د دوی فشار مقصد دی چې هغوی باندې غوښتنې ومني او دلته په فشار کې بیا زیات زور چې دی دا په مهاجرو راشي نو موږ همدا ویو چې تاسې خپل مسایل په خپله حل کوئ مهاجر د سیاست نه د دې شي نه لرې وساتئ د مهاجر سیاست مخ کار کوئ موږ چې راغلي یو دلته موږ د هغه وخت کې د روس راغې موږ د یومان او د عقیدې او د یو دغه هجرت کړی دی نو تر اوسه پورې چې پراته یو موږ همدې ته لیوالی یو چې الله پاک دې دغلته داسې یو نظام راولي چې د دې مهاجرو حقوق پکې خوندي شي او دا خلک باعزته توګه دوی وکولی شي وتوانېدي چې په دې باندې چې دا خلک واپس بوځي ما خپله طرحې ورکړي دي امارت اسلامي ته مې ورکړي دي تیر جمهوریت ته مې ورکړي دي بله ورځ مې دلته قونسل صاحب سره مشرکې کړې دا طرحې چې دغه طرحې دي په دې طرحه باندې تاسو که عمل وکړو انشاءالله دا 45 کلنه سلسله به ختمه شي تاسو خو پاکستانی چارواکو سره ملاویږئ ملاقاتونه کوئ هلې ځلې کوئ کوششونه مو روان کړي دي د افغانستان حکومت هم تاسو ته څه ریسپانس ښکاري په ده چې تقریبا څه 15 یا 40 لکه خلک دي د هغې خلکو حوالې سره چې کوم مشکلات دي کومې ستونزې دي افغان موجوده طالبانو حکومت هم څه سنجیدګي ښکاره کړې ده او که نه نه تر اوسه پورې خو د هغې خوا نه موږ ته څه داسې رسپانس نه دی راغلی خو البته موږ بله ورځ قونسل صاحب ته دا خبره وکړه چې زموږ د دې نه یو هیئت تاسې ترتیب کوئ چې د دې ځای نه لاړ شي افغانستان ته هلته ټولو وزارتونو ته کوم د مهاجرینو مشکلاتو مربوط دي هغوی سره خبرې وکړي هغوی سره دا مسایل حل کړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي هغوی خو پوښتنه نه کوي دلته نه راځي او دوی چې دی د هغوی په تمه دي چې هغوی موږ سره کینې مشکل حل کړي نو ځکه یو ادرس خو د مهاجرینو وزارت دی د مهاجرو د حل د لارې دپاره هغوی نه راځي نو په کار چې موږ ورشو هغوی ته موږ قناعت ورکړو چې ولې نه راځئ نو دا قونسل صاحب موږ ته اطمینان راکړه دا کار به وکړو نو ګورو امید دی که دا کار وشو ولاړو انشاءالله نزدې نه به سره خبرې وکړو بریالي صاحب ستاسو خو کوششونه دي خو ډېر خلک به داسې چې هغه به تیار وي هغه به کډې تړلي هغه به وایي چې بس چې څنګه تورخم سرحد چې بند وي دا ګیټ چې بند وي نو دا خلک به واپس په کومه ځي دا خو زموږ لږ مخکې ما دا غوښتنه وکړله چې یو خو هغه خلک دي چې دا سلسله جاري ده همداسې د تللو واپسۍ سلسله بنده شوې نه ده دا جاري ده هغه خلک چې په خپله طبیعت په خپله مرضۍ باندې او هلته یې ځان ته روزګار یا کور دا برابر کړي دي او تلل غواړي اوس هغه هم تاسې مخه بنده کړې دا ډب کړې ده او بل د دې فشارونو سره چې دوی په افغانانو باندې راوستلو د دې فشارونو سره هغه خلک چې 50% اړی کېده چې زم نن زم سبا زم هغې هم راوچت شولو چې بس موږ هم ځو هغه مې اراده پخه کړه هغه خلک هم چې دی لارې بې بندې شولې نو یو خوا ته ستاسې ډیډلاین چې دی دا 1 تاریخ دا خو ټول په دغه کې لاړو په بندې لار کې لاړو نو بیا تاسې په کومه دلیل باندې وایئ چې مهاجر دې لاړ شي په کوم دلیل یې وایي مهاجر په خپله چیزې هغه هم نه پرېږدي چې ته ورته وایې لاړ شي هغه ته هم لاره بندې نو په کوم دلیل وایي موږ سره هم دا خپله سوال دی دا سوال خو د دوی نه پکار دی چې ولې دا به څه کوي اخر ډېره مننه بریالي صاحب